وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رسول من أدركت حيا ومن يولد بعدي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. خدانا اے سول مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. جید اکابر علماء کرام و زمان ثوابے دخورے حضور پاک حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم داغید حرمت، داغید ناموس او داغید ختم نبوت بخاطر دلتر جمع دما مؤمنین و مخلصین او دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سر بکف کفن بدوش ننگیالو منگو تاسو دا حاضریت نبی علیہ السلام دا ناموس بخاطر باندې کړی دا آغا تاریخی ورځ چې د پاکستان په آئین کې د قادیانیت د فتنې په هغې مردارې باندې چې د هغې کوم تابوت و په هغې باندې د جمعیت علماء اسلام او د مجلس تحفظ ختم نبوت اکابرو هغې په هغې باندې پوخ او کلک میخ و او هغه بوټی چې هغه انګریز دلته نل کړی و دلته یې کرلی و چې خلکو ته ووایي چې جهاد حرام دی او چې خلکو ته ووایي چې جهاد منسوخ دی. والحمدلله علماء دا هغوی تحقق وکړو. د سلو کالو فتنه وه 1953 کې مجاهدین ختم نبوت، شهدای ختم نبوت هغوی د خپلو وینو او د خپلو سرونو نه تېر شو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې عقیده یې کمپرومایز ونه کړو. حضراتو زمونږ او تاسو نن دا یو عهد ساز او د تجدید عهد ورځ ده. من خپلو اکابرو سره دا عهد کوو چې که په 1953 کې کارکنان د مجلس تحفظ ختم نبوت هغوی د خپلو وینو نه تېرېدی شي، نو موږ نن په 2025 کې موږ نن د نبي علیه صلات وسلام د ناموس په خاطر باندې د تن من تن د قربانۍ نه ودرېږو. انشاءاللہ اکابر علماء کرام موجود تھی. من بددی پر سرکردگی کے اور جدید ہدایات مطابق من اگر آج ہم یہاں ثوابی کے سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنا پسینہ بہا رہے ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 1953 میں اور 1974 کی تحریکوں میں ہمارے اسلاف نے عقید تحفظ ختم نبوت کی خاطر اپنا خون بہایا ہے. انشاءاللہ آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر، آپ کے عقید ختم نبوت کی خاطر ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے.